سماعون للكذب خاور دوی دروغ خبری اکالون للسحت ډیر خوري حرام لرا فان جاءوك پس کچر راشد دوی تا فحكم نو فیصله وکړه بینهم پمنځ د دوی کې او اعرض عنهم یا مخواړه ود دوینا وان تعرض عنهم او که مخواړه وت د دوینا فلن يضروك شيئا نو هیڅ چری به اونرسوي دوی تا هیڅ ضرر وان حكمت او که فیصله کوله تا د دوی پمنځ کې فحكم بینهم بالقسط نو فیصله کوا پمنځ د دوی کې په انصاف سره ان الله يحب المقسطين یقینا الله جل شانه من کوي انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك او سرنګ به فیصله وکړي دوی پتا باندې وعندهم التوراة او دوی سره تورات دی فيها حكم الله پاغي کې فیصله د الله دی ثم يتولون بمخرب دوی داغینا من بعد ذلك رسل دینا وما اولئك بالمؤمنين وندوي مؤمنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 42. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله العظيم. دین مخی آیتون مبارکو کی اللہ جل شانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د تسلی د پارا دا ارشاد فرمایل چې دا خلق چې کوم یهود دي او منافقین دي د دوی دا د اسلام خلاف نوی نوی سازشونه دیتا غمجن نکی او دوی هغه کسان دي چې دی ستا خبری اوری هم نو د تجسس د پارا د جاسوسی د پارا اوری او کومه فیصله چې تا ته راوړي نو هغه هم د خپل د مضموم مقاصدو د حاصلولو د پارا هغه فیصلې تا ته راوړي او دا هغه بدبخت خلق دي چې الله تبارک وتعالى د دوی د زړونو د صفای فیصله او اراده نه کړي دوی د پاره په دنیا او په آخرت کې رسوایی ده. نه چې کوم آیت مبارکه ده د دې شان نزول هغه داسې دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت مدینه نمخ کی مدینه منوره کی دوا لوی لوی قبایل لوی لوی قبیله د يهوديانو آبادو یو قبیله بنو نذیر او دویم بنو قریظه. دا بنو نذیر چونکه یو مضبوطه قبیله وا او بنو قریظه کمزوري وا او دوه يهوديان نو دی بنو نذیر والا با پدی بنو قریظه باندې با ظلم کو او د تورات چې کوم احکام او د احکامونو خلاف دوی سره معاملات او دغه سي قوانين هغه نافذ کړو په خپل خوخه باندې هغه داسې ظالمانه قوانینو چې د قبیله بنو نذیر کس کچري قتل شو نو د تورات د قانون مطابق په بدل کې بعد بنو قریظه کس هغه به هم قتل کړی شو او خون بها به هم واغشتل شو او قبل فرض د بنو نذیر کس راولګي دو د بنو قریظه نه چې کوم کمزوري قبیله وا دا غینه قتل کو یو کس وجلو نو یو سو منا کجوري چې د هغه د جرمانی په تور باندې به ادا کړو او نور پاغي باندې هیڅ قسمه سزا او گرفت دا بنوا
دغه سی کچری د بنو نذیر چې کوم مضبوطه قبیله وا د دې کو غلام قتل شو نو د هغه غلام په عوض کې بعد د بنو قریظه یو آزاد کسبه قتل کړی شو. داس نور هم ډېر قوانینو چې هغه په ظلم باندې مشتمل وو. او چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وفرمایل او ریاست مدینه قائم شو نو دغه په خیبر کې او په مدینه کې دنه چې کوم دغه دو قبیلې وي په دوی کې چې کوم کمزوري قبیله وا بنو قریظه دوی باندې دغه سی واقعا پیښ شو نو دوی د دین اسلام د خوبیانو نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اخلاقنا او د دین اسلام د آسان او فیصلونا د عدل او انصاف نه خبرو. دوی بنو نذیر ته وی چې مونږه ستاسو په خوانې د فیصلې مطابق مونږه ستاسو فیصله نه تسلیمو بلکې د تورات چې کوم قانون دی دغه مطابق وکي یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې فیصله وکي مونږه تسلیمو. نو دوه په دی باندې صلح رااله چې مونږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته خپل فیصله ویسو. نو په دی کې چې کوم دغه مضبوطه قبیله وا بنو نذیر هغه دا فیصله وکړه چې مخکینه سکسان هغه د جاسوسۍ لپاره تیار کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راولګلو چې تاسو ولته اسلام قبول کړئ او بیا ځان مسلمانانو تخکاره کړئ او بیا دغه یو حالات او خبر چې د غمون تر ورسوي چې زمون په حق لا د اسلام څخه فیصله کیدونکې دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه فیصله کیدونکې دی. کچری زمون په خیر وي نو موږ دا غوي فیصله ومنو او کچری زمون په نقصان وي نو موږ د فیصلې نه انکار وکړو. نو چې کله هغه د جاسوسۍ د پاره خپل کسان راوستولو الله تبارک وتعالى په دې آیت کریمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه اطلاع او دغه وضاحت وفرمایل چې دغه يهوديان چې دوی ډېر زیات درو خبري اوریدونکو د تجسس د پاره د جاسوسۍ د پاره دی او ډېر زیات حرام خواره دي. کچې دوی تا تراشي او تا باندې فیصله کول غواړي نو فیصله ورته وکړه او که فیصله نه کول غواړي نو دینه مخ واړه خو دې خبرې نه یریږم دوی تا ته هیڅ قسمه نقصان نشي در رسولي او کچې تا د دوی په منځ کې فیصله کول نو د عدل او انصاف مطابق فیصله وکړه بشک الله تبارک وتعالى انصاف کوونکي خلق هغه خوخي. او په دې دویم آیت کریمه کې فرمایي چې دوی په پتا باندې څنګه فیصله وکړي حالانکه دوی سره تورات موجود دی او په تورات کې د الله حکم موجود دی دوی هغه نه مني هغه نه مخ اړي نو دوی په حقیقت کې ایمان وروړونکي نه دي بلکې دوی خو تعالی فیصله وروړي نو هغه هم د یو دوکې د پاره یو مضمون مقصد د پاره وروړي. فرمایي سماعون للکذب خ اور دوی درو خبري سماعون للکذب ډېر زیات اوریدونکو دي د درو هغه خبري چې کوم تجسس د پاره د جاسوسۍ د پاره هغه خبري اوري. اکالون للسحت ډېر خوري حرام ولرا ډېر زیات حرام خواره دي. نو حرام خورل دا د انسان د پاره د هلاکت ذریعہ ګرځي. د حرام خوراک مختلف صورتونه دي یو هغه سود وی رشوت وی پردی مال وی او یو د حرام خوري یو لوی هغه صورت زموږ استاد په موجوده وخت کې زموږ استاد په بازارونو کې د ذخیره اندوزي په شکل کې موجود دي. ذخیره اندوزي سره هم د یو انسان رزق چې دی هغه حراميږي ځکه هغه د ټول معاشري مجرم ګرځي. او چې کوم موږ تاسو کو چې کله رمضان مبارک میاشت رااله هر طرف ته د اشیاء خوردونوش هغه ګران کړی شو دغه قیمتونه اوچت کړی شو یو مصنوعي ذخیره اندوزي په ذریعہ باندې او دغه ذخیره اندوز چون کې د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې هم مجرم دي او د معاشره د خلقو هم مجرم دي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې د پاره دو وعید ذکر کړی دي چې کم ذخیره اندوز وي او مصنوعي قلت په ذریعہ باندې هغه په معاشره کې د اشیاء او سيزونه هغه ګراني. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی په باره کې دو خبرې کړې دي هغه بالکل برحق دي
چې کم کس داسې وي چې هغه ذخیره اندوزي کوي مصنوعي قلت پیدا کوي او بیا خپل سیز په ګرانه باندې خرڅي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی کس به د مرګ نه مخکې یو خو په د باندې افلاس او غربت او فقر و فاقه او تنگدستی به الله رب العزت په د مسلط کوي او دیم الله جل شانه په دې ذخیره اندوز باندې د جزام چې کوم بیماری ده فالج چې کوم بیماری ده الله تبارک وتعالى دا ور باندې راولي بغیر د دې دوه بیمارونو د دې دوه ذلت او رسواینا د مرګ الله جل شانه نه راولي نو څومره سخت وعید دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زبان مبارکه باندې چې الله تبارک وتعالى د مرګ نه مخکې په دې ذخیره اندوز باندې دغه فقر و فاقه او افلاس مسلط کوي او دغه سي جزام چې کوم جزام بیماری دا بیماری ور باندې مسلط کوي د مرګ نه مخکې دا دوه عذابونه دته په دنیا کې ورکول کی او بل طرف ته خپل حلال مالی په ځان حرام کو یو طرف ته د الله جل شانه مجرم دی بل طرف ته د ټول معاشري هغه خلکو مجرم دی چې کم د معاشري کمزور خلک وي بے بس خلک وي نو دا د حرام خوري مختلف صورتونه دي چې چا کې د يهودو هغه صفت موجود وي نو هغه بیماری پدې کې موجود دي چونکه يهوديان د دنیا په باره کې د دنیا حرص ډېر زیات ودا وي او دغه سي هغه کس چې هغه په دنیا کې د ذخیره اندوزي په صورت کې یا د سود او د رشوت په صورت کې یا د نورو صورتونو کې ناجایز مال ګټي هغه هم د يهودو خصلت پکې دي الله جل شانه د يهوديانو ذکر او د هغوی د لپاره وعید ذکر کوي چې یو مسلمان د هغه خصلتونو او د هغه صفاتونو نه ځان بچ وساتي نو يهوديانو کې یو صفت داو چې هغه ډېر زیات دروغ تجسس د لپاره جاسوسي د لپاره اوریدل اکالون للسحت ډېر زیات حرام خورو فإن جاءوك پس کچر راشد تا تا فحكم نو فیصله وکړه بینهم د پمز د دوی کې او اعرض عنهم یا مخواړه و د دوی نه نبی رسول الله اختیار ورکړي شو وان تعرض عنهم او کته مخواړه وي د دوی نه فلن يضروك شيئا نو اچریبا ان رسوي دوی ته د نقصان از ضرر نشي رسولي ته دوی وان حكمت او ک فیصله کولتا فحكم نو فیصله کوا بینهم د دوی پمز کې بالقسط په انصاف ان الله يحب المقسطين بشک الله جل شانه مینا کوي انصاف کوونکو سره انصاف کوي کاغه قاضي وي جج وي حاکم وي فیصله کوي یو سړی دکاندار دی کارخانه‌دار دی سرمایدار دی چې هر څنګه په هر شعبه سره هر شعبه د ژوندۍ سره دغه تعلق وي خپل ذمہ داری او خپل فرض منصبي انصاف سره عدل سره چې دغه سر ترسي ان الله يحب المقسطين دا خلکو سره الله جل شانه محبت کوي وكيف يحكمونك او څنګه فیصله وکړي دی پتا باندې تا څنګه حاکم جوړ کی وعندهم التوراۃ حالات چې دوی سره تورات موجود دي فيها حكم الله پاغي کی فیصله د الله موجود دي د الله فیصله په تورات کې دوی ته موجود دي دوی هغه نه مني ثم يتولون بیا مخ اړوي دوی دا غینا من بعد ذلك ارستو دینه وما اولئک بالمؤمنین ند دوی مؤمنان نو الله تبارک وتعالى د يهودو هغه بد خصلتونه بد صفاتونه ذکر کوي چې درو جوړول جاسوسي کول او دغه سي حرام خورل مختلفو طریقو سره خپل رزق چې دغه حرام حاصلول د دې مذمت بیانې چې یو مسلمان دغه صفاتونو نه دغه کمزوریان نه ځان بچ وساتي سماعون للكذب خاورد دروغ خبري اكالون للسحت ډیر خوري حرام لرا فان جاءوك پس کچر راشد دوی تا فحكم نو فیصله وکړه بینهم پمنځ د دوی کې او اعرض عنهم یا مخواړه د دوی نه وان تعرض عنهم او که مخواړه وت د دوی نه فلن يضروك شيئا نو هیڅ چری به اونرسوي دوی ته هیڅ ضرر وان حكمت او که فیصله کوله تا د دوی په منځ کې فحكم بينهم بالقسط نو فیصله کوا په منځ د دوی کې په انصاف سره ان الله يحب المقسطين یقینا الله جل شانه من کوي انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك او سرنګ به فیصله وکړي دوی پتا باندې وعندهم التوراۃ او دوی سره تورات دی فيها حكم الله پاغي کې فیصله د الله دی ثم يتولون بمخالف دوی داغینا من بعد ذلك رسل دینا وما اولئک بالمؤمنين وندد مؤمنان صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.